شعري غږ دی. بخښنه غواړم تاسو ته ویلي خفه کېږو نه ده، خو یو شملې پکې د سپو په سر پښتو پکې رغړه، شملې پکې د سپو په سر پښتو پکې رغړه، ځوانان پکې قتلېږي او ابدار په کلي ډک دی. د مور ډېر ځوانه په کلي ډک جوړ کړی دی، د مور ځوان قتل کېږي، د مور زنانه قتل کېږي، د مور ماشومه یتیمه کېږي. دا زموږ ځوانان وړتي دي. خدای جواد خدای صدا چې دوه کسانو لوی دي، په دوه کسانو مدد سره یو د واتساپ میسج شوی دی، دا پروټست اناونس شوی دی. دا د خلکو قدرمندو موږ بیا هم روزو، ځوانان بیا هم لوی دي، خو مشر وي د قوم، که هغه سیاسي مشر وي، که هغه ملک وي، که هغه مولوي وي، که هغه د مو MPA صاحب وي، MNA صاحب وي. لکه څنګه نن موږ ته مسودله چې MNA صاحب به راشي، ما ووټ ورکړی دی MNA صاحب ته، هغه د قومي اسمبلۍ ممبر دی، ما ووټ صرف دې لپاره نه دی ورکړی چې ته ما ته صرف کلي وطن ته ټرانسفارمر راوړه، ما ووټ دې لپاره نه دی ورکړی چې ته ما ته صرف ترقیاتي کارونه وکړه. اول زموږ څوک دی هغه د ما مشر دی، هغه هر یو مشر وي. ما نه مخکې به د ما مشر راوځي، ما نه مخکې به د ما پوښتنه، د قوم پوښتنه، د خاورې پوښتنه، د خپلې زنانه پوښتنه، د عزت پوښتنه، د یتیمانو پوښتنه د ما مشر کوي. بیا هم دګرم چې وطن دا وطن نه شي، منظم کېدل پکار دي. او اخر کې زه وفاقي حکومت ته او سره صوبایي حکومت ته دا وینا کول غواړم چې کوم حالات مو سنټرل کورم کې روان دي، چمکني علاقې کې روان دي، خوف او هراس دی، ماشومان، زنانه، ځوانان، ابادان ټول په تکلیف دي. که دا حالات بند نه شي او د مو کورمې ته ضلع کورم سنټرل کورم ته امن رانه کړی، انشاءالله زه تاسو سره وعده کوم تاسو به سره ولاړو. که کوم لږ خلک دي، که لږ وي، که ډېر وي، که ځوان وي، مشر وي، کشر وي، انشاءالله څوک به دا غرونه د اسلام آباد رخ به کوو انشاءالله. قدرمندو مشران مې درڅخه نورې هم خبرې کوي، موږ بیا درته دا ډوډګیرانې درکوو چې موږ بیا هم درسره ولاړ یو، خو اول به د خپل مشر ته نسې، مشر به د لوی سره نسې، مشر به ځان سره مخکې کوي، ته به ورسې دلته ورسې. ډېره مننه. ډېره مننه امیر. لکه څنګه تاسو ته پاته ده چې کوم قسم ته دهشتګردي په کورمې کې بالخصوص په سنټرل کورم کې روانه ده. د کوزې کورمې حالات هم چونه پټ نه دي چې کوم نمونه دهشتګردي په کوزې کورمې کې وشوله او بیا اوس کومه دهشتګردي په سنټرل کورم کې روانه ده. اوس کوم چې تاسو که نور څه نه شئ کوئ، په سوشل میډیا باندې د خپل اواز اوچتوئ او احتجاجونه کوئ، د کوم کسان چې د مو د سایډ ته ولاړ دي مهرباني وکړئ تاسو د شاته راشئ نو ښه به وي. د مو خلک چې کوم هلې ولاړ یو مهرباني وکړئ د شاته راشئ، مننه به وي، د شاته راشئ. خیر ده وي ده، خیر ده، تاسو راشئ، د څټ ته علاقه به درپسې ډاکه وي، تاسو راشئ څټ ته. نو زه اوس د تقریر کولې ته مولانا وسیم سجاد صاحب راغواړم چې وسیم سجاد صاحب راشي د خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. مولانا وسیم سجاد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعظم بنیری صاحب وای زما په خپل خلوص او سادګۍ دومره یقین دی، زما په خپل خلوص او سادګۍ دومره یقین دی، که زړه راله چا وکتو رڼا به رارخیږي. زه غم او زغم د یو بل سره داسې یم تړلی، ولاړ به یم خاندم به او سا به رانخیږي. ستاسو د ټولو ملګرو د زړه د کومې نه منندوی یم چې تاسو په معمولي کال باندې د احتجاج ریکارډ کولو دپاره د پېښور پریس کلب ته تشریف راوړو. زما وروڼو، زمونږ چې د کومې سیمې سره تعلق دی نو هغه سیمه انتهایی ځپلې شوې او انتهایی پسمانده سیمه ده. په 2013 کې چې کله د طالبانو دغه دور شروع شو
نو سرکار په سنټرل کورم کې د اپریشن اعلان وکړو. د هغې اپریشن په وساطت سره سرکار زموږ د سنټرل کورم د هر یو کور نه اسلحه هغه ټوله کړه. چې کله یې اسلحه ټولوله نو زموږ خلکو نه به چې کله سرکار د اسلحې مطالبه وکړه نو هغې ورته جی جان کول او خپله ټوله اسلحه یې سرکار ته حواله کړله او دا یې ورته وښودل، دا یې ثابت کړه چې موږ د دغې ریاست ذمهدار خلک یو، موږ د دغې ریاست وفادار خلک یو. چې کم ټیم تاسو وایي نو موږ به د ریاست د وفادارۍ دپاره همیشه تاسو سره ولاړ یو. د 2013 نه پس په سنټرل کورم کې چې کومه بدامني راغله هغه بدامني نن دومره حالات ته ورسېدله چې نن زما ایجوکیشن برباد دی، نن زما هیل هغه ته بربادۍ ښکار دی. د سرکار د دغې عملیاتو له کبله زموږ چې څومره ماشومان دي، زموږ چې څومره ینګ جنریشن دی، زموږ چې څومره ځوان کول دی هغه ذهني طور باندې ټارچر کېږي. هغوی د تعلیمي ادارو نه لرې دي، هغوی د صحت د مراکزو نه لرې دي. که موږ هر کله دا اعلان وکړو چې موږ د دغې ریاست وفادار خلک یو، خو بیا ولې سرکار زموږ د ایجوکیشن خیال نه ساتي، خو بیا ولې سرکار زموږ د صحت خیال نه ساتي؟ که موږ دا مطالبات کوو، زموږ دا مطالبات لایعنې دي. موږ نن سرکار نه صرف یوه مطالبه کوو، هغه دا ده چې په کم چیک پوینټ باندې په خپل کلي کې زه تېرېږم په هغه باندې زما تله کېږي نو سرکار په خپل کلي کې ما نه د شناختي کارت مطالبه کوي او دا راته وایي چې ته د کوم ځای نه راغلې او کوم ځای ته ځې. نو که په کلي کې 10 چیک پوسټونه وي نو سرکار ما په 10 چیک پوسټونو باندې ودروي. او دغه رنګ که موږ تاسو په دغې خپلې علاقې یعنې د سنټرل کورم چې څومره جغرافیایي حدود دي نو د سرکار له اړخه موږ دا خبره اورو چې په هر ځای کې یعنې د سپین غر په حدودو کې په هر ځای کې زموږ د چیک پوسټ قایم